السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم عبدالرؤف اورکزی صدای کوم نیو سره. ګرانو کتونکو، دی وخت مو تاسو ته یو درد، یو احساس در مخته کوو. هغه درد احساس یو داسې مشوم حالت هغه بالکل سهارا نشته دی. هغوی والد صاحب د کینسر د وجې وفات شوی دی او یوه مور دی هغه غریبه بوډۍ دی، کار والا نه دی. نو دا هم یو مشوم دی، مشوم والا یوه کیسه دی، یو درد دی تاسو ته مخته کوو. نو کاروبار نشي کوی، تعلیم یې هم پرېږدولو. نو کوم نورې دردناکې خبرې دي هغه به تاسو سره د خپل کوي، خپل زړه حال او خپل زندګۍ والا مشکلات به تاسو ته ښیي. درته وایم ملګري څه نومیږي او اوس کوم ځای کې اوسېږو فی الحال؟ زما نوم محمد هارون دی او د پوسټ سیټینګ کې اوسېږم. پلار د څومره ټایم کېږي چې وفات شوی دی او څه مسله یې وه؟ څه شي د وجې وفات شو؟ وفات شوی زړه نه یې کینسر و، کینسر ورته لګېدلی او هغه نه وفات شوی. دا راته وایه هارونه، تا نه مشران ورونه شته څوک؟ نه ما نور مشران ورونه نشته، نه مې خویندې شته، زه یم یوه مور ده بس. ته سکول یې که نه یې؟ زه نه یم، کور کوم، مساواس نشته اسکول. دا راته وایه تاسو خو کور ټکاله میکاله بیا لګېږي که نه، نو دې دپاره کوم څه طریقه کوئ؟ هغه یې مور ده مزدوري کوي، میاشتې 1500 روپۍ خالي کرایه هم هغه لنډوي، کور ته سامان یې هغه کوي، دومره بچت. اوس 1000 روپۍ اوس نه وي چې موږ سبزي وکړو، بل چا کور کې کار کوي، یوازې زه بړې خورو، بل ورځې نه خورو غریبانې نه. او درته وایې زوی مو خپل دی که کرایې نه اوسېږو او څومره کرایه به وي؟ کرایه یې 1500 دی وشه، چې کومه یې مور تنخوا واخلي هغه هماغه کې ورکوي وشه. زه کار کوم یې ورځې 500 وشه، هغه نه بیا سبزي چې بچت کوم هغه نه راوړو. کار چېرته کوې؟ هغه کې مو آسان مارکیټ. ښه، نو ورځې کې تا ته 50 روپۍ چې درکوي، نو 40 روپۍ خو آنې جانې ته ګاډۍ کرایه دی، نو دې کې ته څنګه بچت کوې؟ دغه نه 10 روپۍ ډېګه کې 10 هغه نه 30 روپۍ وي، هغه مور ته ورکړم، کله لګون راوړو، کله چې ټنډې راوړو، کوم شی ارزان وي هغه راوړو، ضرورت پخوي کو حال کې هر وکې لږ لږ. نو بیا به کرایې ته څه کوو؟ کور والا ته یې څه 1500 روپۍ کرایه ده، خپل څه کوو؟ هغه یې مور یې ورکوي میاشتې 1500 واخلي. ګرانو کتونکو، دا یو ماشوم دی سره هارون نمای دی. دی مور بډۍ دی، تقریبا 40-50 کالو به وي. نو دا 40-50 کالو کې پردي کارونه کوي، خپل کور والا کومه خرچه دی هغه برداشت کولو کوشش کوي، خو نه برداشت کېږي ځکه چې 1500 روپۍ دوی کرایه دی د کور والا، او دې نه علاوه دوی کوم کور والا اخراجات یې هغه بالکل کېږي نه، د پردیو وظیفو ته نوست دي. نو که څوک هم دا ویډیو کس وی د محمد هارون سره مدد وکړئ، محمد هارون سهارا جوړ شوی او سکرین باندې به تاسو ته نمبر رسېږي، په نمبر باندې تاسو دوی سره مدد یا کولی شوئ، کالیا ورته کولی شوئ. نو محمد هارون نن ډېر زیات مصیبت کې کله میکاله وظیفه مظیفه څوک درته راوړي یا نه راوړي؟ ګاونډیان یې راوړي ورته کله څوک نیوز والا دا کوم خبرونو والا څوک تا ته راغلي دي یا نه دي راغلي؟ نه هېڅوک نه، هېڅوک یا نه دي راغلي؟ نه. او حکومت څه پوښتنه کړې ده یا نه دی کړې؟ نه سره مزدوریان دي حکومت والا. انشاءالله دا کومه ویډیو دی دا به حکومت عهدیدارو ته هم رسیږي او مسافرانو ته به هم رسیږي، عام خلکو ته هم رسیږي. پښتانه ډېر غیرتي خلک دي، دوی سه به انشاءالله مدد کوي. نو هارون بیټه پکې به انشاءالله خلک به تاسو مدد کوي. صحیح دی؟ تعلیم خو به کوې که نه؟